الرحمن الرحیم د الوکې د قوم د ترکې دوا الیمنټس چې یو امن دی او یو د منشیاتو نه پاک معاشره ده. موږ په موجوده وخت کې چې په الوکا کې کم څه حالات روان دي دا ډېر زیاته تشویش خبره ده. هغې خو یو وجه دا ده چې قبایلي سیمه دا د ډیولپمنټ نه یا ترکې نه ډېره زیاته وروسته پاتې شوې ده. نن چې په دا الوکا کې کومه بدامني روانه رو یا کېږي دغه څه وجوهات دي. یو خو دا ده چې په دا الوکا کې روزګار نشته. مین خبره دا ده چې په کومه الوکا کې روزګار نه وي هلته به خلک اټومیټیکلی دوو شیانو طرف درومي، یا به منشیاتو طرف سي او چې منشیاتو طرف لوړ شي اټومیټیکلی به هغه ذهن د بدامنۍ طرف سي. کې پرون یا بل ورځ کم سره روان دي چې خلک دوباره کډول شول د کوم کمرخیل هغه غریبون خلک چې په جړوبي چې هغو مو پرون ولیدل چې شپې هغه په ټارچو باندې روان دي او د هغوی نه نقل مکاني کوي. نو دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده چې د موږ الوکا یو ځل کلیر ګرځېدلې وه، خو بدقسمتي دا ده چې چند الیمنټس داسې شته چې د موږ په الوکا کې خیر نه غواړي، امن نه غواړي. نو لہذا د الوکې صاحب حیثیت خلکو له دا پیغام ورکوم چې د ظالمو د پوره او د روان نسل د پوره کردار لوبول او هغې نه بعد چې دا کم څه په دا الوکا کې روان دي او د موږ د خلک دوباره کډول شول، ټولو خلکو له درخواست کوو چې لکه څنګه بله ورځ د سیلاب متاثرین د پوره په دا بوړه کې چنده کې ده او په دا بوړه کې د هغو د پوره خلکو ډونیشن کولو چې دا خلک متاثرین شوي دي. دغو ډېر څه لاګي داسې د کوم کمرخیل یا چې کم د تیرا خلک دي چې د بدامنۍ د وجې نه یو ځل بیا متاثرین کېږي، روان دي او د هغو کاډې د هغې لوکې نه بهر شوې. نو لہذا د لوکې صاحب حیثیت خلکو له دا پیغام ورکوم چې څومره واسم کېږي دغو خلکو سره یې وکړو. مخکې نه هم زه دلته راغلی یم او ډېر څمرو څم چې یو خو دلته د نشې د پوره کم کردار لوبولی شي، کم مریضون دلته درومي هغه ډېر زیات مؤثر لوجي کېږي. چونکې یو خو دغې لوکې خلک غریبون دي، بل سپیشلی کپټون صاحب هم دومره حیثیت نشته، دومره واسې نشته چې هغه دا ټول مینج کړي چې و تقریبا چې دا ارګنایزیشن کولو کړی و 900 مریضون به د فرق کړي وي چې هغه نن سبا خپل ژوند کوي. نو زه به دومره ووایم چې که چېرې څوک د انسانیت سره منډه ترړه وهي، ښېګړه کوي، نو په موجوده وخت کې په بوړا کې چې کوم بیسټ لایف ویلفیر ارګنایزیشن دا بغیر د لالچ نه کور کوي لګیا دی. د بوړې صاحب حیثیت خلکو له زه ریکویسټ کوم، درخواست کوم چې د انسانیت ته پوره منډه ول پکور دي، ځکه چې دلته موږ وکتل ماشومان دي دلته کې 14-15 سال وړي دي. یقین وکړه د جړو مقام دی چې هغه دلته زیر علاج دي، په هغو پرې خوري کېږي تو سې کتایم شو، دا 14-15 سال وړي کې ماشومان دي. نو که چېرې موږ د الوکا یو طرف لا د بدامنۍ شکار دو، بل طرف د موږ په الوکا کې د منشیاتو یو ډېر زیات نسور روان دی چې دغسې ظلمي ماشومان چې دغو 14-15 سال یعنې انډر 18 وړي دي چې هغه په دغه نسور باندې دلته عادت شوي دي. نو د الوکې چې څومره صاحب حیثیت خلک دي چې په دغو خلکو باندې، په دغو ماشومانو باندې، په دغو ظالمو باندې رحم نه کوي، په چا باندې دی کوي چې په دغو رحم نه کوي، دغو د ژوند فکر نه کوي. دا خو چونکې ماشومان دي دا خو نه پوهېږي. نو که چېرې موږ خلک کم صاحب حیثیت دي دغو سره منډه نه وهي او کم په دا الوکا کې څوک منشیات فروش دي، کم خلک د منشیاتو کور کوي او دغو روکتام ونه شي، نو دا موږ الوکې سره یو غټ ظلم دی. ګورنمنټ لا ریکویسټ کوو چې په کومه طریقه باندې مې دغه شي په دغه شي باندې پابندي لګولی شي او دغو روکتام کوشش کولی شي، نو هغه دا وکړی شي، سخت ناسک سټریکټ اقدامات ته اوچت کړی شي.